हेलो अस्सलाम वालेकुम زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه تاسو په خدمت کې یو نوې ویډیو سره یو نوې ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې زما ټول مرګري بخوي. دوستانو څنګه ښه روزه ختیریږي او سپیشل دواګانو کې بیا ساتي. صحیح شو جی دوستان. نن ټاپک ډېر اهم ټاپک دی جی چې خلک بچي پیدا کیږي بیا وایي چې بچو له موږ سور کوي جی. دا اوس زموږ دا بچي پیدا شول جی. صحیح شو جی. او د دې له مونږ اوسه پورې دی اسم نه دی خوړلی جی. 24 غنټې پورې به تاسو ته ما ویلي چې بچو له وایي سم نه ورکوئ. پوه شو جی. 24 غنټو پورې بچي چې کم دی دا ماړه وي، نه هغې ته د اوبو ضرورت وي نه ورته د خوراک ضرورت وي. صحیح شو جی. الله پاک دې له انتظام چې کم دی په انډه کې دننه کړی وي جی. صحیح شو جی. اوس دا چرګوټي چې کم دي 24 غنټې پوره شوي جي. اوس مونږ دې له پیله څه ورکوو نو راځئ زه تاسو ته ښیم چې هغه څه به ورکوو ورته. پیله به تاسو وګورئ چې داسې کنډولې به وګورئ جي. صحیح شو جي. او دا جي تاسو ته ښکاري دا جي د ګوړې اوبه دي جي. صحیح شو. ګوړ کاپانې چې ورته وایي دې کې مونږ ګوړ اچولې وه دا هم دغه کړې وه جي. دا اوس اوبه دي ټول نه پیله پې تاسو دا اوبه څکئ، خوراک مو ورته نه اچوئ جي. صحیح شو جي. دا چې د ګوړې دا اوبه وڅکې د دې چې کولمو کې کومه دننه جراثیم وي د انډې والا هغه دې سره ختم شي. نو داسې شي دې سره کم سے کم تاسو 50% د خپل چرګوټي علاج وکړو. زیات چرګوټي چې پیدا شي 10 ورځې پس 15 ورځې پس مري. ای مین وجه پکې یو دام وي چې دا ګندګي د دې په دې خېټه کې پاتې شي او خلک ورته ډایرکټ خوراک واچوي. هغه خوراک سره د هغې هغه کولمو کې هغه جراثیم پاتې شي او هغه ونځي. نو دې د وجې چې کم دی که نه نو دا تحقیق شوی دی جي. ایکسپیریمنټ شوی دی. پیر ساینسدانانو تحقیق کړی دی چې خوږې اوبه چې ورکوي چرګوټي له نو هغې سره هغې چې کم دننه کولمو صفایي هغه وشي. څنګه چې یو ماشوم وشي او خلک وله بارتنګ ورکوي اصله ورکوي دې ورکوي ورته حالانکه انسان خو صفا وي خو بیا هم دننه چې کم دی ای ګندګي منګي هغه دې سره هغه صفا شي. هغې نه پس هغې ته بیا پی شروع کېږي. سیم د کرنګ د دې چرګوټو دغه هم دی جي. دا زموږ هغه احتیاط دی چې موږ نه کوو او هغې د وجې چرګوټي مړه کېږي جي. صحیح شو جي. دا د همغه سیریز دا یو ویډیو دی جي. پوه شوې. اوس دا موږ څنګه ورکوو دا موږ لږه شانتې ګوړه اخیستې وه او په دې اوبو کې موږ دا اوس دې سره مکس کوو لګوو دا موږ دې سره واچول. صحیح شو جي. اوس 24 غنټو چرګوټی چې کم دی که نه هغه اوبه نشي څکلی. دا یاد ساتئ. ګورئ یا به هغې له په خپله ورکوله او یا به ورته اوبه لږې شانتې ساتي. مونږ دا اوبه ډېرې زیاتې دا لږې کمو جي. صحیح شو جي. دا اوس هم لږې زیاتې دي دا هم کمې کړې تاسو ته ښکاري جي. دا اوبه هم کمې کړې او دا چرګوټي ورته اوس مونږ راخوشې کوو چې دا د اوبه وڅکي. صحیح دی. دا وګورئ جي. دا ګورئ دا دی نشي څکلی. دا تاسو ته زه په دې باندې ښیم چې تاسو ته پته ولګي صحیح معلومات درته وشي. صحیح شو. دا ګوره دا اوس دا خپله ولاړ دی پکې خو دا اوبه دا نشي څکلی. د یو دا طریقه چې مور سره به له اوبه کېږي دی مور چې اوبه څکل شروع کړي نو چرګوټي بیا مور ته ګوري اینم طریقه یې زده کوي. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې چرګوټی به ونیسئ خو دا اوبه پرې څکل لازمي دي. صحیح شو. دا به ورته داسې ورکې وله. صحیح شو. دا به ورته داسې ورکې وله بس دې نه پس به دا د اوبو خپل څکل شروع کړي. صحیح شو. داسې بیا بل رونیسئ پکې علم داسې اوبه ورکوي. دا ګورئ خپله څکي. صحیح دی جي. دا داسې دا اوس بل رونیسئ دا اوبه پې وڅکئ. خیال دی جي. دا اوبه څکي لګیا دی. دا به تاسو لازمي کوئ. د دې د کولو سره به دا فایده وشي چې تاسو چرګوټی چې کم دی نو دا به د نیمې بیمارۍ نه بچ شي. دې باندې چې کومه ډیریا انفیکشن راځي دې باندې نو هغه به ختم شي انشاءالله دې سره. دا ګورئ دا اوس مور اوبه څکي لګیا دی. مور اوبه دا یې شروع کړې دې سره بچي دغه کوي. نو دا شو پیله خوراک. چرګوټي چې د انډې نه روځي نو دی پیله خوراک شو. دویم به دې له چې کم دی که نه
داسې به وله پنجره سیټه پوکوي. زه خو وله داسې کوم. دا ګوره ټول ګن مندم ترې لرې کړو انډې منډې چې څومره صفایي مفایي مو وله وکړله تاسو ته ښکاري جي. صحیح شو جي. دا غونډ هر څه م صفا کړه. دا ګوره داسې پکې یو کاټن واچوئ. صحیح دی. دې کاټن دپاره به دې ته چې دی که نه دلته کې به ورته موږ اوبه کېږدو او په دې به ورته دانه اچوو. په لیټ کې به ورته نه اچوو. په ځمکه به ورته دانه اچوو. په ځمکه باندې چرګوټی چې کوم دی دا به دانې پیله چرې زده کوي. صحیح شو جي. دا درته زه هغه سیسټم ښیم کوم چې په پولټري کې کوي کوم چې غټ فارمینګ کې کېږي لګوي. صحیح دی. دې سره چرګوټی په اسانه باندې خوراک چرې زده کړي او په اسانه طریقه باندې دغه کېږي. غټ ډوښې ته چرګوټی خطی هم نشي جي. صحیح شو. او هم زه تاسو ته وښیم چې ته موږ اوس دانه اچوو او دا چرګوټي به اوس څنګه خوري. ښه جي. دا وګورئ ما ته دانه ورته واچوله داسې مې ورته وشیندله. تاسو به هم ورسره داسې کوئ. په دې به دانه ورته دغه کوي او دې نه به چرګه ورخوشي کوي. صحیح شو جي. دا جي. صحیح دی جي. تاسو به دا دغه کوئ او اوبه به ورته یې سایډ ته کېږدئ. انشاءالله دا به ورته تاسو ورکوئ. دې سره به ستاسو چرګوټي صحتمنده وي او دغه به وي. زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او تاسو زما چینل چې کوم دی یاد سره سبسکرایب کوئ او خپل ملګرو ټولو سره دا شیر کوئ ورسره چېرې دا چینل چې کوم دی نو دا سبسکرایب کوئ. څوک چې د چرګانو شوق ساتي څوک د مارغانو شوق ساتي څوک د تنظرو شوق ساتي یا څوک د چکور شوق ساتي دا ټول هغه طریقې دي جي. پوه شو جي. نو خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. او اوس مې تاسو ته ویلي چې اوس ټاپکونه ډېر اهم ټاپک دي ډېر لازمي ټاپک دي چې زما ویډیو د نه مس نشي د نه مس کېدو دپاره دا دي چې یاره چینل سبسکرایب کړئ. چې چینل سبسکرایب کړئ نو زما ویډیوګانې به تاسو له ډایرکټ راځي. تاسو به زما ویډیو پسې نه ګرځئ. پوه شو جي. دا شو د چرګوټي پیله خوراک دي. دې نه پس به د دې ویکسینیشن باندې ویډیو راځي. د دې په فیډ باندې به ویډیو راځي جي. په فیډ خو ما یو ویډیو جوړه کړې ده او زه دا به تاسو ته بله ویډیو ښیم درته جي. دا ګورئ جي دوزارې خوراک شروع کړو. صحیح شو جي. نو بس دغه طریقه ده جي. دغه احتیاط دی او په همدغه ګرم ګرم ځای کې به یې ساتئ فعلحال ځکه چې دا واړه دي چرګوټي د دې یخني کېږي. صحیح شو. خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او ملاویږو بل ویډیو سره. السلام علیکم ورحمت الله.